الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د احد غزانا مخکې او د بدر غزانا ورسته د محمد رسول الله د ژوند تشریح تیر درس کې دا خبره شوه چې بني سلیم خپل مابین کې مصلحت وکړي چې د نبی باندې عملیات کوو د وجنو سره د ملګرو. رسول الله شکل شي اطلاع ورکړه، هغه سره د ملګرو هغه ځای ورغی، هغه وتښتید، یو 1500 وخانه ته غنیمت کې واخیسته. دویم دا خبره وشوه چې صفوان ابن امیہ او عمر ابن وهب د محمد رسول الله د قتل منسوبه برابر کړه. الله غم بګی غیر کې به ایمان توفیق. دریم دا خبره شوه چې غزوه د بنو قینقاع يهودانو کې دا عادت چې د رسول الله په خلاف باندې پټ تحریکونه جاری ساتل. هغه کې غزا وشوه چې د جګړې جنډا هغه د حمزه رضی الله عنه سره او رسول الله ورغه تقریبا 15 ورځې محاصره کړ. وسو کسانو ذوالقعده کې به دا کار وشو چې رقیه وفات شو، ام کلثوم وفات شو، فاطمه الزهرا نکاح وشو، زینب رضی الله عنها په ګراله او د رسول الله رضی وروره عثمان ابن مزون هغه وفات شو. ډېر خوشاله اختر ده. او بیزل هجه کې غزوه السویق وشو چې ابو سفیان د کسانو سره راغی او محمد رسول الله اراده د عملیات لرله. حی ابن احتب خاله ورغه د شپې دروازه ټک ټک ورته وي، تاسو کې ویزه ابو سفیان ویرګه پر محمد ممو وجنا علیه الصلاه والسلام زورګي غشمار اخوانا سلام ابن محکم لورغه ورازز ما خواله شراب په وسکله او بعد دغه مجلس کې یو نقشه او ترتیب ورته برابر کې خو سر وختي عمله وکړه، یو باغ وسوځو او دوه کسان شهیدان کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په اسونو باندې سوار شو چې کرکرۃ القدر علاکه بس ورله وتښتید. اخو شراله ستوان ته ورزیدلی و غیر واخسته. دریم کال د هجرت شروع شو، د محرم اولنې میاشت چې په دې کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د یو غزا اراده خلکو ولرله. خو قران کریم کې د الله رب العزت ناشنا ترتیب دی. زموږ الله دا خبره ذکر کوي چې په تاسو مې ډیر نعمتونه کړې دي، خو په دې ټولو نعمتونو کې اساسي نعمت چې دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي وې د دنیا په نعمتو باندې کچر د اطلاق د نعمت وشي مجازن کیږي. حقيقي او اصلي او لوی نعمت هغه د اسلام دین دی، هغه د قران وجود دی، هغه د محمد صلی الله علیه وسلم وجود دی چې الله موږ لراکي. قران کې الله دا درې صفاتونه ذکر کوي، یتلو علیهم آیاته، یتلو الولی علیهم په خلق باندې رب العالمین آیاتونه، ويزکیهم د دې تزکیه کوي، ويعلمهم الكتاب والحکمه، قران او سنت به بیانوي. د درې کارونه څنګه نبی وو. تلاوت برکه مخکې موږ د آداب ذکر کړو چې انسان به او 10 باندې دی لکینی اعوذ بالله ورته وي او د چاره لپاره به قطع کینا خلاص باندې بینه شي. د خپل نظر په قرآن کې بند ساتي، د قرآن پر ایلو بنچ باندې بخپل کیناړي. په دې به ځې لیکل نه کوي، د دې د عظمت عقیده به زړه کې لري، عمل به کوي، دعوت به کوي، د حاکمیت کوشش به کوي چې مشکلات رسیږي. صبر تزکیه امانه زکات به اخلي، اسې دې ملګرو صفای به وشي. یدش اخلاق رسول الله د قوم له بیانې دي ملګرو الله چې پاغه باندې دغه د نفسونو اصلاح او تربیت کیږي. او رسول الله چې کله نبی شنو درې کله پورې هغه ملګرو تربیت وکړي، د ارقام کور کې داغه به کور کې بناسو در ارقام کې ويعلمهم الكتاب او دا محمد صلی الله علیه وسلم به خلق له قران او سنت تشریحي. ځکه رسول الله فرمایي چې تاسو کې ما دوه شیونه پرې خو دي، قران او د محمد صلی الله علیه وسلم سنت، او چې کلم بده منګوري ولګول نو تاسو هدایت ولې کې چرته عمل د دین خلاف ګوره گمراهي. جګړه د شپې خشوا چې بده کې بنو محاربه او بنو ثعلبه دا دوه قومونه و. دوی به خپل مابین کې د شوی میټنګ او جرګه برابر کړه چې دی محمد صلی الله علیه وسلم خو بدر کې میدان ویړو راځي چې قوي گزار ورکو چې ماتي کو کدا سړی چرته راکاره شو. نن بدر د مکی مشرکین والا سبب يهود یو بل ورځ به منګ وي. د رسول الله ملګرو رسول الله اطلاع راوړه. د رسول الله ډېر بدر ویخ ملګری و، د دین د تنفيذ لپاره چالاک انسانان ویل اې د الله نبی ته خبر نه وي نه بنو ثعلبه او بنو محارب د اراده لري. رسول الله دا ټول ژوند تکلیف حمله کیږي او حمله وشو، شهیدان وشو، اسیران وشو. کله چې انسان رسول الله په ژوند باندې سوچو کې چرته باندې یو غنټه نیمه غنټه په آرام باندې تیر کړی نه ورسره ان شاء الله راشي. یو غزا کې دومره تکلیف د ملګرو باندې راغی، د خندق په غزا کې رسول الله د ملګرو نه اوچت شو، لوري جدا سره لاړو سم له صبحانه صدر راکو د غم د لاشه پلانیر او داخل کړه له دومره قیادتونه راوسو دی راوسو سبکی او سبنه کی. دې به دا مقصد نه چې موږ نبی شرط ورخطا نو خو طبعا انسان د ملګرو مبارک او فکرمن انسانو چې دې خبره نه پوه شو چې لکه بنو محارب او بنو ثعلبه زموږ په خلاف باندې اراده لري. 4.5 مجاهدین ځان سره واخصه
خپل په اسمانه سور شو ور روان شو بس چې په کوم ځای کې دوی را جمع کېدل زي امر علی قور ته ویل شي دی رسول الله ورور شي دوی استغوي وتخدید زمنګ د نبی روح د دشمنانو پر ژوند کې پروت او څه غرون له وتخدید او څه یو خاصه بل خو تقریبا سره پاسه یو مش وخت د تیر کی دلیل به دی باندې رسول الله د قوم له خبره ذکر کوله مخالفین له شي مخالفینو من چرته شریکه عملیات نری کړي چې اسی گزارم درکې او تاسو وتخدید کې چرته اراده د مقابله لري د غزل میدان په دقه کې زمو قواوی پرتی دي او مجاهدین له دا په کار دي چې طاقت او وس دی غوي برې دشمن به سور شو الته به ډیر کلونه پاتیش ډیر وخت مگر کله چې صورت حال چې دومره امکانات مینه چې دوی مقابله وکي جبهې نو به کې شریکي عملیات توشي گزار ورکې نورته وځي دا به ان شاء الله به سبعید نه ځکه تکتیک دی نو دیږي کې واقع په شو شغه بل ځکه دا واقع دی په دې کې خوچون کې مناسبت لري دشمنان لاړ و تکتیدل په دې علاقه کې د رسول الله ملګری خارش و 300 مجاهدین د آرام د پر ځکه ټول شپه او ټول ورځ په سرحد کې ناس شو کمین کې ناس شو یو ببر غوندونه ونه په دې کې ملګرو د رسول الله لپاره ځای برابر کې چې اې د الله نبی ته په دې کې آرام وکا خلک خارش نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې آرام وکي نو د غره د سر نه د خلکو دا سارلو وې قتل چې لکه رسول الله یواز ځان پروت دی او دغه ځنه بس وسړی راغی داغه د نوم بارکه دوه قول علماء ذکر کړی دی یو دمنه دعثور او یا غورک نبی کریم علیه الصلاه والسلام ودره تورې په دیونه کې ځوړند کړي هغه راوخصو د پوکو قاشې تلری کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې د سترګې مبارکه وغړولې نو دې کافر ورته ویل چې من يمنعك مني سوق به زمانه اوس بچ رسول الله په الله باندې عقیده وا سلیریش غنټه رب العالمین سره تعلق نو د خپل مبارک نه د الفاظ وته چې الله د دې لفظ وتلو سره د غیر مسلم باندې روب راغی تورته پری وته لفظ الله کې بخپل مزور دی چې محمد صلی الله علیه وسلم بخلو ویلیش او په دې حال کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د تور راوخصه ورته ویل چې من يمنعك مني تب عثمان څوک بچ کی چونکه دغه رب العالمین سره تعلق لرونه نو دومره الفاظ دخلینه واته چې کن خیر اخذن یا رسول الله اې د الله نبی خ اخستون کې د توري شو مې نه وجني د الله نبی ورته ویل چې امن ایمان راوړه وی ایمان نه راوړم خدای دوه خبرې کوم یو بس په خلاف باندې ودرېګم نه او کوم خلک چې په خلاف باندې ودرېږي دغه سره په اتحاد کې شریکېږم دا دوه خبرې وکړي روایتو کې به راځي چې سړي ورسره ایمان راوړو قوم لوي وجبتكم من عند خير الناس من عند خير الناس وتاسو لما دا هغه چانه راته کوي چې هغه په ټول انسانيت کې بهترین انسان دی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی دغه څه اخلاق د وجه عیسی بل شړي کې ایمان راغی رب الاول کې دا مسله وشوه نو په دې کې ودا په محرم کې وشو په محرم کې دا جنگ مناسب دی خو لیکن کې دفاعي جګړه به کېدې شي دشمن کې در باندې حمله کوي نو به کولې شي رب الاول راغی نو يهودو د خپل سرونه راوچت کړه ماران لړمان غوندي او وی ویلې چې لکه د محمد مخالفت پکار دی او د مهاجر سړی راغلی دی او دلته دا ډاکی کوي او رحزن دی او ملګری مفسدين دي حق کوي او دا کوي مشر د چو کعب بن اشرف د خپل يهوديونو نسلو مورید بني قريزونه د پلار چې د عربونو د توي د قبلینه من بني نبحان پلار عربيو وذکر رسولره صفاتونه ظاهري او یو د ډېر حسین او کیسه حتی تر دې پورې چې په عربو کې د حسن تشبيه د سره ورکې دی شو پلانې به دومره کیسه لکه کعب بن اشرف او دویم دا چې دا شاعر مو او هغه وخت شاعر د مثال لور لکه په دې وخت کې مطبوعات رادیو دم پورا کار کوي مجاهدین یو قسم عملیات کوي یو قسم نتیجې په لاس راوړي جانب مقابل هغه سرنګ ورکې غیلا وې دومره به کې مړ شو دومره دیونی ولې حقیقت بیان نشي ساده مسلمانان په دې باندې دوکه چې لکه تا خورشته موږ ورته د فساد وکي ماته سره مخ شو دا او دریم مالدار او څلورم دا شو عالم د شلغونی چې ایسه علم ورکړی شوی و د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو بدی بیانول شروع کړه چې لکه دا کمار دی او دا مفسدين دي او فسادین دي او د علاقې راغلي دي او دا کار کوي او دا شاورته ویلي وکعب بن اشرف وی وینا و محمد صلی الله علیه وسلم خو بدر کې نشنا کارو کې وسی چلی وکي او به وجل ابو جهل وجل او شیبه وجل ابو البختري وجل منبه وجل او دی وجل او دا وې د شي بنئ و قسم په الله چې هم دشره وې د شره وی او وې چې رسول الله داخله وجری نه به خود اسمه کې داخله موږ لپاره ډیره بهتره ده په نسبت دا چې موږ ګرځو به مقابله په کار ډیر مغرور سړیو متصل ځان سره ملګری واخ سلاړو مکیلا آلته ابو سفیان راځم کړه ویل کدا واقعي شره وی او شیرونه ویلو پاګه ډیره شړاګانې وکړه چې دوی انتقام اخیستل پکار دي دا یو غریب سړی لاړ د مهاجر سره کمران ځان سره جمع کړی د مدینه کې د عملیات شروع کړ واخر د مکې د قومندانان وشل سلیری شه اویا کسان ټول مردار شوی و ابو سفیان ورته ویل ک چلونه کې
تم اهلی کتاب او محمد صلی الله علیه وسلم اهلی کتاب دی اسنه چې هغه خو انت موږ له گزار راکې استا ګور بل سنیت نه کته چیرته یقیني موږ ملګری نو دا ته پوښتنه نه کوو چې موږ غوړیو ک محمد او دغه ملګری غوړه دی علیه الصلاه والسلام د ویلي وې د زمکه په سر باندې بهترین انسانان تاسو یو بد خلک او خراب خلک چې هغه محمد او دغه ملګری دي قران کې الله دا خبره ذکر کړه دوی ورته ویلې به در باندې زموږ اعتبار نه راځي من کدا ومنو چې تاسو موږ یقیني ملګری د اسمن بوتان دي د اسمن معبودان دي ته د سجده وکړو ستان دیوالو ملګرتوب به موږ منو وی فسجدا کعب بن اشرف چې وی ایسری بوتان له سجده وکړه به ایمانش دلیل په دې باندې چې باطل فرض انسان د حق پرست په مقابل کې هغه به د ارچ سره اتحاد کوي د يهودي سره هم کوي نصراني سره هم کوي او شیعه سره هم کوي او بل باطل فرض سره هم کوي چې په دې ځکه د اهل حق پیدا شوی دي دوی دا کار دي چې روان دي د دعوت مقابله موږ څنګه وکړو دی به سیګر جن چې لکه په دې کې موږ د نه صدا الله رسول خوښ غنیو کني غني دا د يهودو دغه د اولاد د عادتو دغه جن راغی خراب شیرونه به ویل د خپل ځواني حالت به ذکر کو چې د پلاني صحابي دا کزه به دا ول به داس ما سره جوړه شو پلاني جوړه شو پلاني اڅ دروغ ویلي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر دتمن شو ویلي من لكعب بن اشرف کم ځوان بل کعب بن اشرف د لپاره پیدا شي فانه دشری الله رسول الله zarar ورکی رسول الله خو zarar مارون د کنزل کول خپه کوله الله له zarar څه معنا یو قول علماء دا ذکر کړی چې دی علم الله له دې چې الله له zarar څنګه لري دویم دا چې رب العالمین له سړی بچی ثابت کی چې پلانې د الله ناز والا دی الله ته متاثر دی دا الله له کنزل دا دریم په صحیح حدیث کې راځي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو ځل راغی یو سړی جمع ورکوله په دې وخت کې د قبله په طرف باندې لاړ ټکړي رسول الله ډېر خپش خپل د الله نبی دې کې جمع کې وسره شریک نشو وجه دا چې د خپل جمع کړي ودی یو مسله ده چې یو سړی په ځای کې مونږ کړي او بل ځای کې جمع ولاړ نو دا په سره په جمع کې شریکي یو کنه حدیث بخاری کې راځي رسول الله چې کله مونږ وکي نو دوه کسان د جماعت په کونج کې ودل تراشي تاسو ولې مونږ سره مونږ نه کوي ویل یا رسول الله مونږ په کور کې مونږ کړو وی چې کله جماعت لراله او جمع ولاړ او جمع کې برخه والی او بل ځای کې عبد الله ابن عمر یو ځای ورغه چې جمع ولاړ او خلکو طلب وکړي راځي مونږ سره شریک شوي زه یو وخت مونږ دوه منشم کولې یا دوه کړته نشم کولې نو د بخاری د حدیث معلومیږي چې کایب او د عبد الله ابن عمر د عمل معلومیږي چې نه به کوي جواب دار چې تاسو جمعات کې جمع وکړو بل ځای کې جمع ولاړو به تک داخل نشم خیر دی خو چې کور کې مونږ کړي یا د جمعات نه بل ځای کې مونږ کړي به په جواب باندې ورلې به سره ځان شریک کا رسول الله د ملګرو ویلي ودا سره به جمع مخ کې نه کوي کله چې بل وخت جمع تیم راغی د امام اراده جمع لرنه د مقتدیان ونه چې مولوی شمه مخ کې کېږي وی ولی وی موږ رسول الله باندې کړیو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بشراغ ویل یا رسول الله ما کیس کم جرم دي چې داخله ما جمع نه مخ کې او تا ورته ویلي وی تا ابل اور قبله په طرف باندې لاړ ته الله رسول الله zarar ورکی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کم سړی د قبله په طرف باندې لاړ ته کې په ورځ قیامت باندې الله دې تندې پورې ورته ونه خلی اې دی وجه رسول الله فرمایي چې متیاسه کوي د قبله په طرف باندې ګوره مخ خوشا ونه لوي شکر په بدای په طرف باندې بل طرف وی دا الله رسول الله zarar ور کړی کله باز انسان ډیر zarar نه وی په دې وخت کې محمد صلی الله علیه وسلم خو ناشنا غازیان و محمد ابن مسلمه ورته ویل یا رسول الله کزه چرته وجنم قتل کوم ته خوشاليږي په دې وی آو وی څه کمه چې ته پر خبرو کې کولې شم رسول الله ورته وی کا بس وی سیدا د شکل روایتو ځان سره درې کسان نور واخص ابو عبسه حارث ابن عمر ابو نائله محمد ابن مسلمه د کعب بن اشرف ترزوی ابو نائله رزایر ور دي خو لیکن په صحابه کې ناشنا مسله الحب لله والبغض في الله د الله لپاره ورانه د الله لپاره جوړه الولا والبراء دا مثلا په ممکن نشه یو سړی به رب العالمین دښمنی د الله دښمنانو په خوا کې بچولېږي رسولېږي غاړه منګ ورکو ډوډۍ منګ ورکو کور لمراوالو فخر په کو چې پلانې سره ما ملګری دي دا مرز او دا نقصان چې بچا کې موجود شي دا قوي ایمان ولا سړی نه دی عبد الله بن عباس فرمایي چې دې انسان په عبادت کې الله خوند ورکی د الله مینه سره قصه کیږي او تیر درس کې موږ دا ویلو چې د الله مینه راځي انسان لپاره سړی باول د قران سره تعلق لري دویم د منځ سره تعلق لري دریم د رب العالمین ذکر وکړي څلورم د الله د رضا غم وکړي پنځم د خپل سره د الله د نمونه سره مخته کې او شپږم د خپل سره د الله په وړاندې د شی د مظلوم غونې وتړي دی غونډي و رب العالمین له وخت ورکړي اتم د الله د اولیاء سره وکینی نه هم د محمد رسول الله تابعداري وکړي لسم د الله لپاره ورانو د الله لپاره جوړه ایو لسم قران کریم په غمجن आवाज باندې ویل دولسم د ټول انعامات نسبت کول رب العالمین له چې دا موږ الله را کړی د لسم هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب ټکی راغلی يحب المتقين يحب المحسنين سوال لسم عبد الله بن مسعود فرمایي د خپل نظر په قران کې بندول پنځ لسم رسول الله فرمایي د امانت لحاظ شپږلسم رسول الله فرمایي د وادي پابندي او د قشن ولسم دعا اتلسم مجاهده نو کله چې انسان الولا والبراء کوي په دې سړي سره بد الله مين راضي نو پس ورغه
کعب بن اشرف راورغه محمد بن مسلمه ورته ویلي دا محمد صلی الله علیه وسلم نه دی دا اوس موږ صدقې غواړو موږ ډېر په مشکلاتو کې شولیو دي خبر له ترمیم غونې ورکه الحرب خدا ویلي تاسو له باندې دی ویلي چې دا ډېر د مشکلاتو ډک سړی دا سوالګر سړی دی او د ملګری هم دغه وایي چې چندر راوړي او سوال راوړي او پلان راوړي پلان ورسته ګوري تاسو دا ډېر خراب خلک راغلي اول کې زبري باندې پوښتنه دي چې نو شړې خو تاسو ځای ورکی محمد بن مسلمه ورته ویلي مړ یو سره منګ انډیوالي کړي به عادم کړي دي ګورو یا بنا کام شو یا په نړۍ باندې د حکومت راشي یا به ختم شو یا به حکومت ولا څنګه انډیوالي صرف چې هغه د دنیا د وجه نه ده نو هغه ورته ویلي زه تاسو یو وسقه دوه وسقه درکما یو وسق تقریبا 8 ساعه او 200 کیلو جوړي خو ما سره به غاڼه کې خزي کې نه وي خزي يهودي اسپک خلک ټول اخواري دوی پم دي لکه خزي حق خزه بازار لري سل د خزي حق په مال لري او د خزي ورس ده او زنانه رسل په دفتر کې کارو کې او دفتر هغه شی او دا مسله حالانکه خزي چې حق ورکړي هغه واجب اسلام ورکړي د اسلام د محمد رسول الله دراتګ مخکې داخله دي وګوري د زنانه حق يهودو سره کوم رویه کوله نصاراو کوم کوله اندوانو کوم کوله دهرینو کوم کوله محمد ابن مسلمه ورته ویل دا کار خو نشي کېږي وجه ده کوم د خپل زنانه سره ګرو کو تډیر کیسه سره به مینه پیدا شونه نقصان پیدا شي ویټی د بینو موږ سره دا بچین ګرو کوي هغه ودام نه کو بیا خلک په غور ورکه چې مړه په یو وسه کو دوه وسه کې تاسو ګرو شي وینو چې شبو کوي اصحاب سره ګرو زوی دا سیدا ابو نایله ورته خپل راغی دا زوی رورو چې کیرا سو شیرونه میرونه وغیرہ دا سره ویلي او ویل خور چې خبر نه وینا ومل دا محمد خو په موږ باندې سم یو بلا ده بلا دې خبرې ان شاء الله ورسره تشریح کوو یو مصیبت ته په موږ باندې او د نړۍ ټول کافرانو موږ له یو خوشبانی گزار کړي هر څه په موږ باندې بند کړی دي شفقت په موږ باندې پکار دی او دا او زوی واځ نه په دې خبره کې په دې کې ما سره محمد بن مسلمه لري ابو عفص حارث بن عمرو عبدي راغلی چې چنده مندره کې ودل ورکو وی سیدا زوی د شپې راشي دربه الاول 15 شپه د شپې سره وټاکله چې کله د 15 مجاهدین روانيږي محمد رسول الله تر بقي وسره راغی او ډېر دعاګانې ورته وکړي چې الله تر دې ملګرو کومه کوکا دروازه ټک ټک کړه ورته ویل یا کعب بن اشرف اخرج روزه دنه نه واده کړو دیکھه چې ورته موزه قسم په الله چې دی आवाज د ویني بوی مال راغی ویني ته شي ډېر وکړه کزوا نو دوی ویل دا محمد بن مسلمه دا مې ترځو یې دا ابو نایله دا مې زئی روړ دی او زه عزتمن او شریف سړیم چې باغونه سره کله دعوت څو ورګه دا بخمه خو چې خو ملک نواب سړیم کنيجي مال مخامخ کېږم سو ورسم چې کله وروته سلمه چې سره وکړه خبره اترې سره وکړه واسلها ابو نایله مخ خپل ملګری برابر کړی و زبې په دې وختو کې نسمه تاسو به گزار ورکوي چې درست سره نه ابو نایله ورته ویلي محمد ابن مسلمه ورته وی دا مسهر او دام راړو دا اورالو ابو نایله ورته ویلي کعب بن اشرف هغه بیا وې دې کم دل جدا کیږي چې چې سره کینو غب شپ سره ولګول مشرکینو کې دا عادتونه د شپې به مجلسونه کول د رسول الله ملګرو دي اشتراک ګور ټول څنګه دین ته شي کیږي دا څه قصه آسان نه دی مجاهد به دې څه طریقه باندې کار وکړي د شپې دی وکي او خاص خلک دی وکي او خاص تیم دې په ورش او مخکې ملګرو تیار واره ټریننګ ورکي خلک په میدان د جنگ کې به اسونه نه تیاریږي ملګری به مخکې اول دشي مصنوعي طریقه باندې امتحان کې چې په دې طریقه به ورزي د شي کار وکوي د شي به وځي د شي کار وکيږي او دوی دا عادت مو چې د شپې به وګدو د مجلسونه کول دا روان دي قرطبي لیکي چې عمر بن الخطاب داخله کول چې کوم د شپې د مجلسونه کوي او دوی به قران لکه نسل نه او دا انسان قیام الليل بینه اوچتي ذکر قیام الليل بارک موږ دا ویلو قیلو لك ولا د شپې وخت و د کېدل سورې کهف په د ورسنی آیتونه د ګنا نه ځان ساتل زیات خوراک نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ځان نه سره کول ډیر مؤمنان سره کې نه لاله خاص کر سوچ د آخرت او د سلف صالحینو تاریخ کتل په زمانه مالی مسله مقرره ولا د جهت جمانم نه قیمه ځان ساتل نو کعب بن اشرف ورته ډیره کړه ورازي چې لاړ شو نو دنو کدل د وخت پر خودلې و ډیر حسینه مو ابو نایله ورته ویل کده سر باندې ډیره خوشبوئی والو صح بوئی تی راځي وی او کنه ما خو نن د جلی راواده کړی د چې هغه په ټول عربو کې عطر خوون کې زنانه ده عطر جوړون کې را په تو خو راکته کې بوئی خو کما چې دا سره تر راکته کې کښ کې اوه ډېر مزیدار خوشبوئی دی والي ملګری تاسو بوئی کوي چې څو قدم لاله واقع سبه ورته تر راکته کې ولا مون زړه ورته وشو سره تر راکته کې وګوره کنه چې به دې بوئی کې اوه ملګری تاسو بوئی کوي چې دریم کړه شوې تر راکته کې سم ځان نشي په ملک چې سر راکته کې ببر وختي و او دی وختو کې ګوتې ور کړې سړی وختونه ورو شي بیا راکته مشي کولای ورته ویل چې دونکم عدو الله وښنه د الله دشمن وي او صحابه په ستوري راوېسي چې سړی کله وړو مخامخ ځکه نو شواله چې دلته وسره ابو نایله غیق په غیګو ملګری ونه وال شي خو په دې گزارونه کې حارث ابن عمرو لږ زخمی شو
چې حارث ابن عمرو زخمی شو کله کله عملیات له سړی جنو مرګ له نقصان رسي ظاهري نقصان ورسي کې بده کې خیر دی ځکه رسول الله فرمایي کوم بدن چې قیامت کې الله په وړاندې ودرېږي د جهاد د وجه نه دا کندم شوی نه عیب پکې نه لګیدل وې چې انسان عیب جن مخامخ شو نو محمد ابن مسلمه چې لکه سړی واستکتي معول جبل وسلو چې په خېټه کې د شیوالو او دې پکې وردننه کې لاندې چې پورې شکش کې ترکې بل کې چغې وېستا نو دا نور کورون والا پوي شو لا هغه زړه پر خپل کورونه باندې دیو شمه ولا کول چې ګورم موږ بيدار په موږ باندې تعرض ونشي د مردار کې خلک را روان شو حرۃ العریض الاخیره چرال دمکې مجاهدین وجت اندازه کې چې دی له بیا راځم کېو ملګری نشه حارث ابن عمرو هغه انتظار کو چې دا قری غراغي لږ زخمی شوی بقیله چراغ نو تکبیر اوازونه وکړه الله اکبر محمد صلی الله علیه وسلم دنه ناس هغه د تکبیر आवाज وکړي چې الله اکبر رسول الله چې روته ورته ویلي وی تر تاسو کامیاب دي چې مخونه دي ملګر ورته یا رسول الله الله دې سره مخم کامیاب شي په دې کې څو خبرې وروته یو خو کله سبا شو سبا هیڅ هم څونه څوک وجل شوی دی نه دي ځکه ویریدل او ډیر هغه وسونه باندې به پابندیان شروع کړي یو ته دا خبره معلومه شو چې کله کله یو سړی د مجاهدونو د مسلمانانو په خلاف باندې خبرم کولې شي چې د یو لوی کار د پاره تلاړ وي لکه ویل د لوی مصیبت په موږ راغلي دي خپل شکل کې تغییر مرکولې شي ګیره خړېل بریتان پر خودله دغه غو جامه برابروله خو په درې شرطونو باندې یو شرط دا چې بغیر سنه په دې کیفیت باندې دا کار کیږي نه طالب اجازه شته دویم ته چې دا کار کوي د امیر په اجازه باندې دریم د قران او سنت دی علي نه تاسو کوي رسول الله صحابي د سفيان حذلي د قتل بشری ګلو هغه په منځ باندې ولاړو رکوع سجده کې پرې خو ګوره توجه په دې منځ کې رکوع سجده فرض ده چا چې ونه کړ مونږ نه کېږي خو رسول الله د صحابي د سفيان حذلي د قتل د بشری ګلو هغه په دې کې زو رکوع سجده وکم د سړی په ما باندې پیږي رکوع پرې کو سجده پرې کو مونږ جاری وساتو مجاهد الله دومره اختیار ورکړي ځکه دا الله دومره نشه خلق قیمتي دا تیر معلومه شو سبا خبره مبره باندې شوي نو کله چې ربيع الثاني او جماد الاولى شو غزوه البحران راغی دا د شو غزاله چې د مکه مشرکانو یو قافله تر یې خلکو اراده وکړه چې پر رسول الله باندې عملیات وکړي نبی کریم علیه السلام بس درې شو ملګری واخصم د رسول الله ټول ژوند هم دغه الته تشکیل مجاهدینو سره دلته تشکیل مجاهدینو سره داغه د ژوند چې سړی مطالعه کی ورځ نیمه ورځ چیرته د راحت ژوند رسول الله تیر کړی نه ټول مرد څنګه په طرف روانه ول عمر رضی الله عنه بسکه ویلي وېزه چې کله په منځ کې ودرېږي ما سره دا سوچونه د مجاهدینو تشکیل دی خو لګل بل ځل او د بل ځل لګل بل ځل وې چې کله د بحران العقيله ورل یو قافله تیر شوی و او یې راغلی نو رسول الله بیرته راغی په دې منځ کې جماعت ثاني جوړ شو ځکه محرم کې اولنې مسله اعلی پر ربيع الاول کې د کعب بن اشرف وجل لا نبي ربيع الثاني او جماعت الاولى کې غزوه البحران راغی جماعت ثاني د رجب مخ کې رسول الله یو سریه ولېګلا دی له ولې سریه د زید بن حارثه زید بن حارثه اق انسان چې قران کریم کې الله دې نوم ذکر کړی دی او دومره بهترین نوم دی د زید چې کله انسان دا وخت الله ورته ډیر شي کوي ور کوي قران کې ذکر دی حدیث کې ذکر دی د فقه کتابونو کې ذکر دی صرف کې ذکر دی نحو کې ذکر دی ان شاء الله د هجرت په 5م کال باندې به دوه اخر اسی تشریح التکو رسول الله ورته متمنه ویل چې دا زید بن محمد صلی الله علیه وسلم سورہ احزاب کې به مسله الله ذکر کړی د هجرت په 5م کال کې به دا مسله تشریح شي د مکه مشرکان په خپل مابین کې راجم شول وی ویلي اخري خبره ده چې لکه په بدر کې خودمره نقصان موږ لور رسیدو موږ د جمی شې یمن لزو او د وړي شې موږ زو شام لا دا ټول اکمالاتي کاروانونه چې په کمالار باندې راځي دا کمینه د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو نیولې دي مجاهدین باید الله رچاري چې موږ څومره قافلې راځي بس چکو چوری کې ماتي څه چل کول پکار دي کم دغه مال خو دا کم چې موږ سره دا خو ختميږي وس تجارت څنګه وکړو نو اسود ابن عبد المطلب په نامه باندې وسړیو هغه ویلي وې د عراق په لار باندې لار شي هغه شي په شمال جانب باندې د شمال نه د شام نه د مال لاواله او په لار باندې راځي ډیر لري د محمد صلی الله علیه وسلم ملګرو معلومه نه ده خدای بکر ابن وائل نه وسړی ځان سره والی قراد ابن حیان و چې ډیر کړه خو وی ویل دا مجلس وګوره په دې ځمانه راځي څوک در خبر نشي چې مجاهدین خبر شو ګوره غلاره مونږ لنیش ځکه مجاهد خو دې لکه شاهین ارجل په ځان رسي الته بشي ورزي وی په کدا اوس شي ورزي دي د ملګرو شراب وشکل نعیم ابن مسعود الاشجعي او سليط ابن نعمان د صحابي وو چې په دې وخت کې شراب حرام دي خو هغه سره وشکل په دې شرابو کې عیسی د نعیم ابن مسعود الاشجعي نه ټول خبره وته سليط ابن نعمان لوي وېزمن ملګری د عراق په طرف باندې راځي او به د شام په طرف د شمال په طرف باندې راځي شام لا او قافله را رواني دا خبره د ګور راځي چې محمد ملګری د خبر نشي عليه الصلاه والسلام شرابو کې دا نقصان دي راځي ست خورش بس دا چې کله په هوش کې راغی په ازمنه په واړه ول ځان رسول الله ورسو چې ورته څه کار دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام زید ابن حارثه سره د سل مجاهدینو تکړه شاسواران ولېګل وی په سلار شي زی قرد العقل شکل ورسې دی چینه وا
دغه قافله دلته روانه و بس لاندې کړه ابو سفیان ابن امیہ مشرو څکسان ورکړي و هغه ټول ته وته کېدل تقریبا 1 لک درهم ور سره و 1 لک دې قافلې سره تو شي سبا څومره مال تی جوړیږي او قافلې ټول راونی ولا قراب ابن حیات دیم راونی د بکر بن وائل د خاندان چې دا کوم استاد او قاصره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه د ایمان دعوت ورکړي ایمان راوړ ځکه رسول الله ډېر کې اخلاق و غنیمتونه تقسیم کړه به کداو شو د مکه مشرکان لدري خبره پاتې شوې دا د بدر د غزا نه ورسره سخت گزارو مکه والا ځکه ډېر مال ته ونی ول شو 1 لک درهم چې په خپل باندې دی نو وی ویل څه چل کوو یا به ایمان راوړي یا به صلح کوي یا به جګړه وی ایمان خو ځکه نه راوړو به خلک دا وایي چې مړه د محمد نه وډار شو عليه السلام تاسو ګورئ اکثر خلک د قران او سنت باندې مقابله کوي ولاړ دي صحیح عمل په یو حدیث باندې یو حدیث په یو صحیح حدیث باندې یو عمل د محمد صلی الله علیه وسلم ثابت یا په منځ کې یا په خیر د منځ نه لیکن داخله بینه کوي لکه دا خو صحیح حدیث بخاری کې راغلی دا خو دومره صحابونو د عمل ثابت دی وکه زه وسوم چې دا شی جایز دی خلک به وایي او خلک به خاند قسم په الله چې دې مسلې داخله برباد کړ خمولا وي یو عمل ورته کوم معلومه چې دا رسول الله عمل لې او په صحیح حدیث باندې ثابت دی خو کزه چیرته دا یم زماره مقتدیه د امامت کې به ما سره لانجه وکي زماره درس ملګری بداو چې مولوی سے پروندې مقابله کول نه دی عمل ته جایز وای خلق بوای او خلق بخانه بس دی وجنه زده مقابله کې راغی د رسول الله سنت پر رښخندم وای پس ملنډ وای ایس په کوپر او په څنګه نظام ورګټ کی د ایمان خو نه راوړو خانه دې سی بو کو چې صلح وکوي صلح هم نه کو ځکه موږ د اسلام په شراکت سره لکه موجوده صورت حال کې وس جګړه چې د اسلام او د يهودیت او د صلیب ده دغه ګوره یو طرف باندې اسلام ولاړ په بل طرف باندې داخله ولاړ دا بنه کې شرادات څنګه او څنګه نه څنګه جوړي او څنګه نه جوړي بس هغه وخت کې دوی د اسلام په شراکت سره دوی د اسلام په شراکت چې اسلام ونړو او د اسلام مثال په شان دی وراړ دی پوپو کبیا د خپل سر به اوپر شي هیڅ تاوان باغی ورنه کی دریمه بس ولې دوی سره جګړه کوي جنگ سره کول پکار دی شیطان ورته په دماغ کې دا خبر ورواچولا نو په محرم کې هغه کار وشو رب بنو ثعلبه او بنو محارب سره جګړه پر ربيع الاول کې د کعب بن اشرف وشل شو ربيع الثاني جماد الاولى کې غزوه البحران جماد الثاني د رجب نه مخکې د زید بن حارثه سریان نو درې میاشتې شوې رجب شعبان او رمضان په دې کې خو جنگ به دغه نه کېدو دوی په دې وخت کې خپل اکمالات هر سره جمع کړه دغه نور سره به دوی په وحد کې عملیات وکړي چې اویا کسان من شهیدان هغه کې به سوري ال عمران الله را نازل کین چې دا ملګری ولی شهیدان شو د سره وجنه دا مشکلات جوړ شو او په دې کې کم حکمتونه لري او رسول الله ملګری له رب العالمین د رسول الله ملګری له پیغمبر له موږ تاسو تسلی راکړه چې په دې بخپکیږي نه هغه حکمتونه به ان شاء الله به در روان چهارشنبه پرز باندې بیان کو چې په کوم ځای کې اسلام غازیان الله دې کامیاب کی او چې کوم ځای کې اسلام دشمنان رب العالمین دې ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم